السلام علیکم. په هر یو کار کې په هر یو عمل کې من تقسیم یو. من په هغه کې غوړو مرتو قسمه رای ورکو. یو قسم خلک دغه په حمایت کې لګي، بل قسم دغه په مخالفت کې. دا تقریبا د 15-20 سالونه په پاکستان کې دا سیستم روان دی. کو یو کس سره ظلم وشي، یو به حمایت کوي، بل به مخالفت کوي. کو یو صحابي سره ظلم وشي، یو به حمایت کوي، بل به مخالفت کوي. دا وجه ده چې موږ په پاکستان کې هر شیز تقسیم کړی دی او هر شیز موږ په سیاست کې انوال کړی دی. په هر یو کار باندې موږ سیاست کوو. موږ داسې سوچ نه کوو لکه څنګه چې په نور ممالکو کې دي چې د هر یو شیز لپاره د هر یو کار لپاره خپل ډیپارټمنټ وي، هغه به انویسټیګیشن کوي، دغه به حقایق مخې ته راوړي، دغه نه بعد به فیصله کیږي. دلته په هر یو کار موږ په پالیټکس کې انوال کړی دی. کو به یو حق کس سره زیاتی هم وشي، نو نور دغه مخالفین مخالفت کوي او دغه د وجه هغه بیانیه، هغه سوچ او هغه عمل چې کوم دی هغه ضایع لاړ شي. کرنټلی چې کوم موضوع روانه ده، صحابي ارشد شریف چې هغه ډېر په بېدردۍ سره په کینیا کې شهید کړی شو، په دې باندې هم دوه قسمه سوچ لري خلک. یو دا وایي چې ښه ورسره وشو، بل دا وایي چې بد ورسره وشو. یو دا وایي چې رسۍ کرل حقه ورېبله. لکه مختلف سوچ په خلک په دې باندې ورکوي. ګوره باچا خان بابا یو خبره کوي، وایي که ستا دشمن هم دغه سره ظلم کیږي نو موږ به د هغه په حمایت کې یو، موږ به د هغه سپورټ کوو. ارشد شریف د پښتنو سره یا د مخکې به د ملک کې کوم ظلم زیاتی شوی، په هغه باندې هغه د پښتنو دلازاري کړې ده یا یې نه ده کړې. هغه یو ځان له چپټر دی، یو ځان له ټافیک دی. خو نن سبا هغه مظلومه دی، هغه سره زیاتی شوی دی. نو ټول قوم له ټول مرګ له خفګان پکار دی چې په دې باندې خفګان وکړي. او بیرته دا سوچ مونږ له کول پکار دی که هر یو سیاسي پارټي چې هغه لږ میچورټي لږه شو کړي، خپل ځان لږ ډیولپ کړي چې هغه د ښه او د بد تمیز شي کولی. هسې نه چې په یو کس باندې ته خفګان کې او په بل باندې ته مخالفت کې، په یو باندې ته خفګان کې، په بل باندې ته خوشحالي مناوي. نو داسې سوچ ختمول پکار دي، داسې سوچ ډیولپ کول پکار دي چې موږ ته د حق او د باطل پته لګي چې او دې کس سره ظلم وشو، د دې سره زیاتی وشو. موږ زیاتر بیا ریکارډونه راخلو، ریکارډونه بیانو، دا کار یې کړی او دا کار یې کړی. موږ دا وایو چې د هر یو کس سره زیاتی کیږي، خو هغه د هر یو تنظیم سره تعلق ساتي، خو د هر یو پارټۍ سره تعلق ساتي چې د حق او ظلم مخنیوی وشي، د مظلوم حمایت وشي. خو هغه د تحریک انصاف وي، خو هغه د مسلم لیګ، خو د ملک شهري دی که نه، مسلمان خو دی که نه، خو په هر لیول باندې د هغه سره ظلم کیږي، نو د هغه به موږ څه کوو؟ حمایت به کوو. په عراق کې صدام حسین او که د عراقیانو سره هر قسمه لیول چلولی و، خو هر قسمه رویه ورسره کړې وه. خو چې کله امریکا د هغه خلاف شوله نو موږ ټول د صدام حسین په حمایت کې شولو. دغه وجه دا وه چې په دغه ټیم کې صدام حسین مظلوم و او ظالمانو د هغه سره ظلم کوو. نو دغه په بنیاد باندې ټوله دنیا د صدام حسین سره ودرېدله. دلته موږ خپل رای، خپل سوچ دا په هر یو ځای کې، په هر یو ډیپارټمنټ کې، په هر طریقه باندې موږ تقسیم کړی دی. خو صرف دې ته ناست یو، صرف دا سوچ موږ کوو چې خپل سوشل میډیا، خپل ټیک ټاک دیو له صرف یو بیانیه ګورو، خو هغه په هر لیول باندې. خو چې موږ مشهور شو، خپله بیانیه مشهوره کړو، خپل ټیک ټاک مخکې بوځو. ګوره اوس د ارشد شریف د کوم شهید کړی شو، په هغه باندې مختلف سوچونه کیږي، میډیا والا په مختلف بیانات ورکوي. څوک یې دې وکړه، څوک یې پولیټیکل انټرفیرنس دی، مختلف آیډیا پکې پیش کیږي او شاید ته د هغو سوچ، د هغو خبره دا ټیکي. خو زما پکې هم دا سوچ لرمه چې دا هم شي کېدلی ته شاید ته په دې کې یو باراني قوتونه موجود دي، ملوي سي. هغه قوتونه کې ملوي سي چې کوم مسلم لیگ، پی ټي آی او د ملک کوم فوجي ادارې دي چې دا په خپل منځ کې په جګړه باندې ورشي یا په ملک کې افراطفري پیدا کړي یا خانه جنګي پیدا کړي. آیا دا نشي کېدلی؟ انټرنیشنل داسې کرمینل، داسې خلک موجود دي، داسې تنظیمونه موجود دي چې هغه مختلف پروجیکټو په خپل سر باندې اخلي، هغه کارونه په سر باندې اخلي چې دشمن دا غواړي چې یاره په دې باندې موږ دا ملکونه کمزوري کوو.
کوم موږ ګورو بلیک واټر تاسو نوم به اورېدلی دا یو پرایویټ انسټیټیوټ دی خو د دې کار سره په پیسو باندې کار کول دا هم شي کېدلی چې په دې موت کې یا د دې په شهادت کې باراني قوتونه موجود ملوي شي او هغوی دا غواړي چې موږ پاکستان کمزوری کو دغه سیاسي لیول کمزوری کو او په خلکو کې یو داسې یو هغه اواز د خلک پورته کړي د خپل ریاست خلاف د خپل حکومت خلاف د خپل دولت خلاف وګوره زه ټولو مسلمانانو ته پاکستانیانو ته او خاص کر خپل باجوړیانو ته دا پیغام ورکوم چې یو شی تحقیقات نه شوي هغه حقایق مخې ته نه راغلي په هغه باندې خبره کول په هغه باندې خپل منځ کې اختلافات پیدا کول خپل اوپینین په هغه باندې جاری کول دا ښه خبره نه ده لکه زه د پرون نه سوشل میډیا ګورم حالانکه په دې باندې نه ما یو پوسټ هم نه لیکلی بعض پکې هغه کسان چې هغه سوشل ورکر دي بعض هغه کسان چې هغه پولیټیکل سیاسي کسان دي هغه یو داسې قسمه پوسټ وکړي چې دا نور خلک هغه ته مجرمان ښکاري دا قوم پرست هغه ته مجرمان ښکاري چې دا په دې کیس کې انوال دي ګوره داسې د چا دل ازاري مه کوئ چا تکلیف مه رسوئ فلحال صرف د هغه په مرګ باندې خفګان پکار دی او د حکومت نه دا مطالبه کول پکار دي چې شفاف تحقیقات دي وشي چې د دې قاتل په دې کې څوک ملوث دي دا انکوایري